السلام علیکم ګرانو قدرمندو لیدونکو، زه جاوید ملنګ یم او دا مهال په یو نرسرۍ کې ولاړ یم. قدرمندو لیدونکو، ونې بوټي که یو طرف ته د فطرت ښکلا هم ده، نو بل خوا دا موږ له ډېره ښکلې فلټر کړې هوا هم راکوي. که تاسو پام کړئ څو ورځې وړاندې په بونیر کې چې کوم سیلاب راغلی و، موږ هلته تللي وو. هلته چې کومه ګاډۍ وړی شوې یا کوم څیز وړی شوی دی، نو چې چېرته هم بوټی ولاړ دی، هغه بوټي هغه ګاډی یا هغه انسان یا هغه څیز رامنې کړی دی. نو قدرمندو لیدونکو، د نرسرۍ د مالک سره به د دې ونو بوټو په اړه باندې تفصیلي خبرې کوو. راسره اوسئ. زما نوم ضیاء الاسلام دی او زه د عمرالۍ سلطان خیل درې سره تعلق لرم او د نرسرۍ فارم دا کار چې کله دی نو دا موږ د 2018 نه په سور پل کې سټارټ کړی دی. جاوید ملنګ صاحب څنګه چې تاسو خبره وکړه ونې بوټي، نو ونې بوټي که موږ یو پله وګورو، زموږ دیر ته چې کومه سیلګري روان دي نو دا په ونو بوټو پسې را روان دي. اصل کې که موږ کومراټ ته وګورو، یو کالام ته وګورو، بل ځای ته وګورو، نو دا ښه ښایسته نختر دی، دیار دی، نور ښه ښایسته بوټي دي. نو اصل کې دا په شنکۍ پسې راځي او د شنو شنو بوټو په فلټر کولو هواګانو پسې راځي. جاوید ملنګ صاحب زموږ سره خو که موږ د ګلونو خبره وکړو نو انشاءالله داسې ګل به پاتې نه چې هغه موږ نرسرۍ ته نه یې راوړی. او که فرض که موږ د میوهجاتو خبره وکړو نو میوهجات کې به هم هغه هر څیز زموږ سره چې کومه زموږ په دیر په علاقه باندې او په دې علاقو باندې کامیاب وي، هغه څیز به هم زموږ سره دلته موجود وي. جاوید ملنګ صاحب اصل کې کومه د بوټو سیزن چې کومه وي نو هغه جنوري فروری، د جنوري فروری نه د بوټو سیزن سټارټېږي. په هغه ټایم کې هغه بوټی کېږي چې کومه بوټی موږ د زیل نه ایستلی او د زیلې نه کومه بوټی وباسو بل ځای کې نال کړو، نو هغه ټایم کې هر بوټی کېږي. او بل چې موږ په شکال وګورو نو په شکال کې بیا هم خلک بوټي نالوي، خو زه وایم چې کومه بوټی د شاپر یا د ګملې بوټی دی هغې دپاره سیزن نه دی موضوع، نه هغه ته په هر ټایم کې نالولی شي. د هغې دپاره داسې نه ده چې دا دې سیزن کې تا نال کو نو دا وشو، که دې سیزن کې دا نال نه کو دا نه کېږي. هغه په هر سیزن کې کېږي. تاسو په دې ټایم کې هم نالولی شئ، په هر ټایم کې تاسو د ګملې د شاپر بوټی نالولی شئ. په دې کې خو زیاتره بوټي که موږ د ډیکوریشن خبره وکړو نو دا د لاهور نه راځي، پتوکې نه راځي، اسلام آباد نه راځي. او که د میوهجاتو خبره وکړو نو بیا زمونږ لوکل سوات شو، پېښور شو، دغو ځایونو نه راځي. جاوید ملنګ صاحب په میوو کې خو که موږ خبره وکړو نو میوې زموږ سره د خوبانۍ نوا ده، خوبانۍ، مڼه، مالټه، لوچه، هر څیز به یونیک هر څیز. او بل که موږ د انځرو خبره وکړو نو زموږ سره انځرو کې ډېر ښه ښه ویرایټیانې دي. انځر موږ ډېر ښه ویرایټیانې را پیدا کړي دي او موږ ډېر لرې لرې دا سپلای کوو. نو که چاته هم انځر په کور کې خامخا یو بوټی نال کړي، ډېر ښایسته انځر دی، ډېر یونیک انځر زموږ سره راغلی. جاوید ملنګ صاحب زیاتره خلک خو که موږ دلته سوچ وکړو او دلته وګورو نو زیاتره خلک دلته زموږ چنار خوښوي. چنار یو ښایسته ونه ده، یو ښایسته شنکۍ لري او ښایسته ونه هم که یو سایه‌دار بوټی هم دی.